السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان. زه ما هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه نیغ پنیغه आवाज اوره او سیرا وینه او لیدو سره به اندازه کیږي چې صورتحال ډیر کابو نه دی. روزې د خیر سره هغه خبره خو د ټوکو ده خو یا کلی کې چې د زمیدار کاکاو ساده سړی و نو روجې نیولې او بس خې په مخ کړو د ګرمۍ روجې وي نو چې کله د اخیری اشاره او اخیری سورج پاتې شو نو اسمان ته وکتل نو بیا میاشت وړه شوی و نری شوی و نو وی خندل ورته وي مونږ خو د غرق پر کړو خو تا نه د لور سوکه جوړه کړه نو درې مې شریته غورا وړي د خدای چې مونږ هم کې امکار کړی دی او دا چې ټک ټک کیږي او خاطر سپرلې هم دی مارچ دی نو د پولن الرجی شروعات هم دی. خدا ټول د ژوند کیسې دی او په ژوند کې دا معاملات بس خدي خوندم کوي او که خوند نم کوي نو بس پیخه ده او الله پاک ته خیر وکي. ګورو بسره پروګرام شروع کوو په پروګرام کې تاسو شرکت ډیر ضروری شرکت کوئ. د رمضان په حواله سره هم خبرې کوو د اخیری اشری پاکلم دو سلور خبره ضروری دي چې هغه وشي نو خبوي. خو اول د سکیورټي صورتحال په حواله سره چې زموږ د پروګرام کانټینټ دغه وی نو د ټولو نړومبنه خو دغه خبره چې په وطن کې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د امن او امان څه صورتحال دی او زمونږ او تاسو څه ذمہ داري جوړیږي او څه کارونه مونږ وکړل او څه کارونه زمونږ نه پاتې دي. مونږ خدا وایو چې بس سو هغه ټولم د خیره سره وکړل او بس په سر نور څه نشته په سر تار نه لرو خو معاملات لا ډیر پاتې دي او د ژوند چارې خډېرې پاتې دي او په هغې کې ګڼ کارونه دي چې هغه کول غواړي. د دغه کارونو په اساس باندې مونږ تاسو یو بل ته غږ आवाज ورکو چې دا خبره دا واقعیا دا حالات دا ماحول تازه وي او مونږ تاسو د یو بل د حال احوال نه خبر یو. نو تازه ترین صورتحال دا دی چې لږ وخت مخکې د روزماتي نه مخکې تقریبا مازیګر خوشه سکیورټي فورسز چې کوم دی یو ډیره لویه کامیابی ماشاءالله حاصله کړې ده او په ډیر اسماعیل خان ضلع کې تحصیل کولاچی کلی مډي پای کې سکیورټي فورسز چې کوم دی د انټيليجنس په بنیاد باندې اپریشن کړی دی او انتهایی مطلوب کمانډر ابوبکر عرف احسان چینا هغه په مقابله کې وجل شوی دی. هغه پاک لډیر خبره اترې وی او ډیر واقعاتو کې ککړ او ډیر داسې سيزونه چې هغه کې د دغه خلکو لاس او هغه عمل دخل د امن او امان د خرابولو زمونږه هڅه خو ډیر اسماعیل خان یا چې دا کم ځای دی ذکر کوي دا خو په زمزه لو کې برای راست نه راځي خو دا غي اطراف دي نو زیلی علاقو کې خورازي دغه شوي او زمزلي وونه باغې کې د امن او امان وضع لا پورا ټینګ نه ده. شکر دې ډیره ښه ده زمونږ د فورسز د ځوانانو افسرانو د قربانو د شهادتونو او د هغوی د خوارو شوګیرو او د هغوی د انټيليجنس بیسډ اپریشن او رد عمل په وجه باندې ډیر بنیادی سيزونه چې کوم دي نو هغه په سم لار شوي دي یا په لیک شوي دي او ډیر کارونه لا پاتې دي. 13 ورځم انګور اډې سره لګ اخواته داغه مخنه په یو ډاټسن کې څه شرخوخي را روانو په پاکستان باندې حمله کول او سره د سازو سامانه ډیر په زور او شور کې ویډیو مراغلي د فورسز لخوا غو ویډیو مخاره شوی ده. نو دې غاړه نه غوته زموږ ځوانان تیار ناستو او مګه کار ور سره وکم چې کول پکارو او داغه په نتیجه کې بیا چې هغه باندې بدو ګوري نو حیران شي سړی چې داوی څومره لوی کیږي
او بیا د تورو شپېلو مخې ته د بني ادم وار خطای او شان خطای او دا دم فطري خبره ده دی کې څه د شرم خبره نشته او خلک خو دا مویته تم نیمه توره ده هغه منډې ووهي او هغه منډې ووهي خو دا شي چې ځانونه یا ژوند چې کم دی نو هغه بچ کي او هغه غاړې ته واپسې باندې مجبور شي نو په ټولو پولو باندې ورسره پوله خو یوه ده خو په مختلفو ځایونو کې چې دی دراندازي کوي هغلته ورته زمونږ د پاک فوج د سیکیورټي فورسز د انټیلیجنس او د نور قانون نافذ کوونکو ادارو ځوانان افسران اهلکاران هغې بالکل تیار رډي ناست وي او چې معمولی کش کړپ اوري مومنټ کېږي نو د هغې د موقع او د حالاتو مطابق جواب ورکوي نو هغه جواب خو تاسو ته بیا معلومه ده چې یو پیری جواب ورکړو نو بیا وار خطا و د ګاونډي ملک نه او بیا چې په دویم جواب شو نو بیا خبره نورم روانه شوه اوس هم لا دا رد عمل شروع دی او د فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر صاحب لخوا دا واضح او دو ټوک پیغام دی چې تر څو پورې سر کرخې لنی وروړي تر څو پورې حالاتو ته سم ته سم او تور ته تور او سپین ته سپین نه ویلې هغې پورې به مونږ رد عمل ورکوو ځکه چې مونږ نور نشو برداشت کولی چې خلک راشي دلته ورانې وکړي مرګ جوبله وکړي چوکو باندې بمي حملې وکړي اټیکونه پې وکړي ګاډي پې ورخیږي بارودو ډک خودکش حملې وکړي او د هغې نه پس بیا فورسز کاروایي وکړي نو هغه ټیک دی کاروایي خو وشي او هغه خلک خپل انجام ته هم ورسي او پاکستان ته خو نقصان وشي او ډېر قیمتي خلک او ډېر د کار خلک او ډېر ویل ټرینډ خلک چې کوم دی په هغې کې شهادتونه د هغې وشي هغې کې زخمیان شي هغه کنډم شي په هغې کې ډېر تکالیف او ډېرې مسلې پیدا شي نو دا د څه مودې راسې بلکې دوه نیمې هفتې کېږي چې د فورسز لخوا د پاکستان د فوج له طرف نه دا سټریټیجي بدله شوې ده چې ولې نه چې په موږ باندې څوک حمله کوي نو د حملې کولو نه پس چې بیا کاروایي کوو نو چې څومره معلومات راغونډېږي او معلومات پخېږي او د معلوماتو کره کتنه کېږي او هغې ته ځان تیارېږي نو په هغه ځای باندې د حملو شي چې دا خلک را روانېږي څنګه یا دی بندوبست کوي یا دی وسلې راغونډي یا دی منصوبه بندي کوي او هماغلته کې دا معاملات سر ته ورسي او خبره ختم شي نو نه به حملې وي نه به مرګ جوبله وي نه به بیا دا نورې کیسې پیسې وي قدرمنو پکار خو دا وه چې د دوحه معاهدې لاندې د افغانستان موجوده حکومت د خپل حکومت د ټینګ ساتلو دپاره او د پاکستان د حکومت د پاکستان د فورسز د پاکستان د خلکو هغه احسانات او هغه مرستې او هغه تعاون په نظر کې لرلې وي چې په کلونو راسې پاکستان د افغانستان خلکو سره وکړل او په خصوصي د طالبانو ډیرو مشرانو سره او ډیرو موجوده خلکو سره خو هغه شانتي اون شو د توقع برخلاف هغې کې ځینې خلکو د بھارتي فوج او د بھارتي هندوتوا او د مودي منصوبو ته د تکیه ورکولو ته لاندې وتل او هغې سره خبرې اترې وکړې پخې کړې او نیټې وعدې هم یو بل سره کېښودې او تر دې پورې چې باقاعده ذمهوارو خلکو اعلانونه وکړل چې د پاکستان خلاف منګه بھارت سره اسرائیل په شمول هر چا سره معاهدې کولی شو یو کېدی شو ورسره خو چې پاکستان خلاف مونږ کاروایي نه وکړو نه پوهېږو چې کم تکلیف دوی ته د پاکستان لخوا رسي حالانکه اوس هم په لکونو افغانان دلته پراته دي او د عزت ژوند تېري او ټیک دي ځینې تکالیف مشکلات شته د مهاجرت په ژوند کې خو چې نور وکتي شي نو ډېر په ازادۍ سره هغوی خپل ژوند جواک کوي او د خلکو د افغانستان د خلکو د پاکستان د خلکو ترمنځ هیڅ مسله نشته دغه چې کوم خلک په اقتدار کې دي یو موټی خلک دي خو په اقتدار کې دي د هغوی لخوا د پاکستان د حکومت سره د پاکستان د فورسز سره د پاکستان د اسټیبلیشمنټ سره هغې خبره نه جوړېږي او نه جوړي ګنې د پاکستان لخوا خو څو ځله بیا کوششونه وشو
چې حالات ښه وي، سم وي، کلار وي. او د پاکستان خو د لومبۍ ورځې نه دا خواهش دی چې په ګاونډ کې امن وي، کلاري وي. بالخصوص په افغانستان کې زموږ ورور اسلامي ګاونډي ملک دی، هغلته کې کلاري وي، امن وي، د ترقۍ کارونه کېږي، نو پاکستان خوشحاله وي او پاکستان هم په امن وي او هغې د ژوند جواک معاملات مخکې شړي. خو هغلته بدقسمتۍ نه ځینې خلک، ځینې قوتونه، ځینې سوچونه داسې دي چې هغوی نه غواړي چې امن دې قایم وي، کلاره کلاري دې وي، خلک دې ترقي وکړي، په سکون دي شي، لارې د خلاص شي، تجارت دې وشي، ګټه دې وشي، وده دې وشي، او د ملکونو ترمنځ دې غټې غټې منصوبې پیل شي. او دا ټوله منطقه د چین په مرسته او ملګرتیا کې د سیپیک په شکل کې او په نورو غټو غټو منصوبو په شکل کې، یوازې سیپیک کمپنۍ د افغانستان نه ګڼې بین الاقوامي منصوبې لګیا دي، راتېرېدی شي. نو دا په دې خو پاکستان او د پاکستان خلک ډیر واضحه پوه دي چې بھارت او هندوتوا پالیسي چې کوم دی هغې چېرې هم دا نه غواړي. هغه موږ ته خفګان هم نشته، ځکه چې هغې زموږ سره ازلي دښمني ساتلې ده، پاللې ده. او بیا په 10 مې چې ولا د پاکستان فورسز او په خاص توګه ایر فورس او فوجیانو زموږ کم رد عمل ورکو په تالی کې ورته خپه کېښوده او داسې ټیک ټاک ریټیلیشن وشو، رد عمل وشو او هېڅ قسمه سیویلین په هغې کې نقصاني نه شو، کلیکټرل ډیمیجز ونه شو، بالکل خپل اهداف چې کوم دی هغه په نښه کړی شو، لاک شو او هغه تباه کړی شو او جازونه رافیل چې کوم دی هغه ورته راشفیل کو. نو هغې خو خود سر له راغی چې دا پاکستان سره خو ډغرې وهل ګرانه ده او دا خو به موږ مشکلاتو سره مخ کوي. نو هغوی افغانستان لا شی ورکول، افغانستان خلق حکومت استعمالول، مخکې نه هم استعمالول، خو دغې باندې زور زیات کو، پیسې فنډینګ یې ډېر کو، هغلته کې دهشتګردو ترهګرو لا تربیت ورکوي، هغې په ورانکارۍ باندې لمسوي او هغې ته تربیت باقاعده ورکوي، چلونه ورته ښیي، وسله ورته ورکوي، سازو سامان ورته ورکوي، جنگي ټیکټکس ورته ښیي، د پاکستان متعلق ورته انفارمیشن شیرینګ کوي. د دې ځای د نقل و حرکت نه خلک هغه ځای کې خبروي او دلته په دې ځای خلکو باندې او په فوج باندې او په پولیس باندې رااچوي. دا ټولې ښې خبرې نه دي، دا ټولې مناسب خبرې نه دي، ځکه چې پاکستان په تکلیف کې وي، پاکستان په بدامنۍ کې وي، نو ګاونډ خو څه چې دنیا به مرانه په آرام کېنني. او دا خبره فیلډ مارشل زموږ د آرمي چیف جنرال عاصم منیر صاحب ډېره واضحه ټکو کې کړی چې کله په ایران باندې حمله وشو او ځینې قوتونو پکې دا ټپه غږوله چې د دې نه پس د پاکستان نمبر دی، نو هغو ته ډېر په واضح انداز کې دا پیغام ورکړو چې پاکستان اټومي طاقت دی ماشاءالله. او که پاکستان باندې څوک داسې کوشش کوي، داسې سوچ کوي، نو دا ټوله دنیا به په لوګي کې بدله کړو، په لوګي کې لوګي به لوخړه به لوخړې هغلته کې خیږي. هسې ټپره یاده شوه چې وایي چې اور بلیږي لوګي خیږي او دا بې لوګي لمبې زما د زړه نه ځي نه. پاکستان چې کوم ځای کې رد عمل وکړي هغلته کې بیا داسې لوګي خیږي چې د املاکو نه هم لوګي خیږي، د فوجي سازو سامان نه هم لوګي خیږي او د خلکو نه هم لوګي خیږي او د فورسز نه هم لوګي خیږي بیا. او هغه بیا په دې مجبوره وي چې د دنیا خلکو ته، لیډرانو ته منتونه وکړي او ټلیفونونه وکړي او بیا د روغې جوړې خبرې شروع کړي. د روغې جوړې خبرې افغانستان نه هم ویلي دي چې موږ خو روغه جوړه کوو او ښه ده چې روغه جوړه وشي، خو دا دی وایي صرف کوي نه، ځکه چې دا څو پیرې دا موقع هغوی ته ورکړی شوه چې تاسو ځان ټیک کړئ او ځان په دې شکل کې ټیک کړئ چې زموږ نیغ په نیغه د هغې سره هېڅ قسمه جنګ شر لانجه کونجه نشته. د هغه ځای نه دهشتګرد ترهګر راځي، د مختلفو تنظیمونو خلک راځي په افغانستان کې ټریننګ واخلي، د خلکو د وجلو، د خلکو د تکلیفاتو چلونه یې زده کړي او دلته کې هغه فارمولې په مونږ باندې استعمالوي. زمونږ ښکلي ځوانان شهیدان کېږي،
میندې بورېږي، جونه چې کومې دي کونډېږي، ماشومان یتیمان کېږي، اخر تر کومه پورې. نو د پاکستان د حکومت لخوا، د پاکستان د فورسز لخوا څو پیرې ملاقاتونه وشو، اجلاسونه وشو، جرګې وشوې، دینی خلک لاړل، عسکري خلک لاړل، په بین الاقوامي فورمز باندې ثبوتونه مخې ته کېښودی شو چې خانه دا معاملات روان دي او دا ټیک نه دي روان، دا ثبوتونه دي او دا چې څه کېږي ټیک نه کېږي. اوس خو د ټیکنالوجي دور دی، اوس خو څوک منکرېدی هم نه شي، اوس منکرېدل هم ډېر ګران دي. تاسو به د سعودي عرب د وزیر خارجه هغه خبره کتلې وي، هغه په د ایران جنگ کله تود شو نو ناګانه چې په سعودي عرب کې کومه اډه وه په هغې باندې حمله وشو، بیا د هغې نه پس د سعودي عرب په آیل ریفاینري باندې چې کومه ډېره لویه ریفاینري ده په هغې باندې حمله وشو، میزایل یې پرې وغورځېدې او اورونه پکې ولګېدل. سعودي عرب هم ظاهره خبره چې ډېر خفه شو چې یاره ایران په موږ باندې ولې دومره لویه حمله وکړه، لکه په اډه باندې حمله وکړله خو د هغې باندې بنده پوهېږي، خو دا چې زمونږ په ریفاینري باندې حمله وکړه نو دا خو ډېر د دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ډېر په تیزۍ سره حالات خرابېدل شروع شو. په د سعودي عرب وزیر خارجه د خوا بیان کې راځي چې په 2 غنټو کې دننه د پاکستان ISI، د پاکستان انټيليجنس ادارو، د پاکستان واکدارانو موږ ته کنفرم اطلاعات راکړل چې دا حمله د ایران لخوا نه ده شوې، دا د اسرائیل لخوا شوې ده او د سازش لاندې شوې ده چې دواړه ملکونه خپلو کې اونقلي. او هغه پاکستان سره ثبوتونه وي، پاکستان خو یو مهنت کوي، خواري کوي، کوشش کوي، او بل چې کوم دی هغې د ټیکنالوجي استعمال ماشاءالله هغه کوي. اوس خو سټلایټ ځای په ځای باندې هغه ځای نه دغه رابطې برابر شي او په ثبوت وشي چې د کوم ځای نه حمله وشوه، د کوم ځای نه چا کار وکړو، څوک څه کوي، ټولو تصویرونه نه باقاعده ویډیوز چې کوم دی نو هغه جوړیږي. په دې کله سره نورې خبرې اترې هم کوم، خو وانه کې مې چې تاسو ته کوم وختي خبر وکړه چې ډېر لوی دهشتګرد چې کوم دی هغه وجلې شوی دی نن، نو اسم د وانه په صورتحال باندې به لږې خبرې اترې موږ دغه ځای نه نماینده زموږ سره موجود دی، وسیم خان د وانه نه وزیرستان نه، هغې ته هرکلی وایم. السلام علیکم وسیم خان. وعلیکم السلام علیکم الله صاحب، څرنګه خیر؟ شکر دی الله کرم، تاسو ښه؟ الحمدلله روزه شه دي، شکر دی الله کرم دی. صاحب څه صورت حال د امن او امان او دا چې نن یو کس په نښه کړی شوی دی انټيليجنس بیسډ اپریشن کې او ډېر مطلوب کسو د هغې په هکله کله سره تازه معلومات وي واسم نو یو عمومي خاکره ته د خپلې علاقې راوړاندې کوي؟ بالکل نارمل روټین مطابق چې دلته حالات دي کنه، دا تقریبا په د رمضان چې روزه چې شروع شو کنه په دا کې ډېر زیات تیز شو کارویا نه کنه، زیات شوي او ډېر زیات شوي کنه، ځکه چې مطلب نن سبا د KP ګورنمنت مطلب په خپل پولیس باندې مطلب دمره توجه نه ورکوي کنه، او چې کوم شهدا کیږي کنه فیملی ته ریسپانس صحیح نه وي کنه، ځوانان قرباني ورکوي خو د KP ګورنمنت ریسپانس خانه دی کنه. صحیح. اول خو د دې ریسپانسیبিলিټي جوړیږي کنه چې کم از کم د فورس سره د عوام سره یو ځای شي کنه، همداسې ده یو ځای شي کنه، مطلب سیبه نه پولیس ته مسلې وي نه به فورسز ته وي نه به عوام ته. او بل چې کوم تا د دهشتګرد خبره وکړه کنه، دا ډیلی روټین مطابق چې انټيليجنس بیس کوم اپریشن کیږي وزیرستان کې کنه، جی جی ډیر ښه کمانډران دی مړاوي کنه، دا هغه کمانډران دي چې مطلب په انیشل سټیج کې د خلک نه بټيوري ټارګټ کیلینګ کوي، بیا مطلب په فورسز باندې مطلب آی ډي ورته شي دی او اٹیک په باندې کوي کنه، مطلب د دې نه یو ډپارټمنټ او سیول کسان هم محفوظ نه دي. صحیح. او مطلب ډېر ښه چې کوم کمانډر وکنه هغه مړ شي کنه، او پرونه بل ورځ چې کوم مطلب خوارج په وانه کې مطلب ډرون کوډکاپټر باندې مطلب یو کلی باندې حمله وکړه کنه، 7-8 بچیانو خځه پکې زخمیان وي کنه. ښه د خلک جی د خلک ډېر زیات نفرت شوی دی کنه، ځکه چې مطلب دوی نه غواړي چې مطلب څوک ښه وخت تیر کړي، مطلب او د پاکستان خلک او د وزیرستان خلک یو ښه ژوندۍ تیر کړي کنه، او اصل د افغانستاني فیسیلیټیټ کوي او دلته پاکستان کې کاروایی کوي کنه. او بیا موږ په خپل فورسز باندې فخر کوو کنه چې د عوام سره دي کنه، په هر مشکل وخت کې کنه او فورسز په کار راځي.
جی جی دا ډیره ښه خبره ده، تاسو ډیره بنیادی خبره وکړه. دینه 13 ورځې بلکې پرون غالبا چې د انګور اډینه لګه خواته هغه جیب باندې چې کم دینو کاروي کړو دی خو ته ورانکاري راوړېدو کوششونه کول او وسلې مسلې راغستې او دې غاړه په پولیس د پاکستان فورسز چې کم دینو هغه د زوک له تختیدل بیا نو دغه خو بیا نور څه اته پته معلومه نه شو، بس بیا خو په تخته کې ځنې خلک تکړی. بالکل بالکل او مطلب د یو هفته مخته مطلب تقریبا 5-6 کسان هلته چې کوم د خوارج کسان وی کنه هلته مړ شوي وی کنه او پاکستان بیا افغانستان ته حواله کړل کنه او افغانستان بیا هم مطلب افغانستان مطلب د انګور ډیساید باندې هلته ول آبادی مطلب ټارګټ کړه کنه هلته مطلب څو بچیان زخمی شول او مطلب څوک مشران زخمی شول، ګاډي ته نقصان ورسېده کنه خو ماته پته نه لګي چې مطلب اوس د افغانستان نور مزید څه غواړي کنه او سپیشلی په د اوس جنگ کې پاکستان فورسز ډېر ښه ریسپانس ورکړ، مطلب 32 کیلومتر ایریا مطلب پاکستان ورناته کنه او بیا هم مطلب دایته په کار ده کنه چې مطلب مزید حمله بند کی کنه ځکه چې پاکستان هر قسم ریسپانس ورکوي شي او پاکستان په سیول آبادی باندې حمله نه کوي کنه چې کومه دی داسې ټارګټډ ایریا وی چې یو نه پاکستان په نخا کیږي کنه هغه ټارګټ ولي همداسې ده بالکل دا پاکستان پالیسی له شورون دغه چې عام خلکو ته سیویلین ته یا چې کوم جنگي آداب دي دغه خیال اوساتل شي هغه کو په افغانستان کې که په بھارت کې که په ایران کو کار چرته نو پاکستان او د پاکستان فورسز دې ډېر خیال ساتي. بالکل بالکل فکر هدا کنه او مطلب د افغانستان ول چې کوم دي د سیول آبادی ټارګټ کنه دوه ورځې مخته هم د سیول آبادی ټارګټ کړه کنه کومه مطلب خپل فوج سره یو کنه ټول قبایل ور سره یو کنه ان شاء الله چې انګور ډیساید باندې به ان شاء الله چې افغانستان مزید نور کاروایی نه وکي. ډیر لا زبردست. خاجي نور دغه عمومي حالات څنګه دي د خلکو ژوند جواک څنګه دي او د امن او امان خو هغه یاره ترخه بنی کنه اوس چې کوم مخ کې و نه اوس مسله چې کوم لوکل سطح باندې کوم وزیرستان امن دی دا ډېر ښه شوی دی کنه ځکه چې مطلب ځنه داسې علاقې وي چې ډېرې سنسټیو وي کنه بیا فورسز مسله ټول کور کړی هلته مطلب نورې کیلې جوړې شولې کنه مطلب اوس چې هلته کوم روزګار و اول روزګار خوان نه و کنه اوس مسله تقریبا یو 2 میاشتې کېږي چې مسله روزګار روان دی او سکولونه کلجونه هم کولاو دي پرانستی دی هلته کې ښه خلکو ژوند کې لکه ښه چینج راغلی دی او خلک خوالي طرف ته بهتري طرف ته روان دي چې کوم خلک تنګ دي خان ته تللی وي د روزګار د امن د واجنه د مطلب د هلته چې کوم امن او په علاقه کې مطلب خوارج مطلب لوکل کاروباریان جان سکولینا د فیمیل ایجوکیشن باندې پابندۍ لګولې کنه فورسز مطلب علاقه کور کړل اوس هغه د ټنګ دی خان قص دلته وانه ته واپس راغی سکولونه آباد شول مارکیټونه آباد شول بازارونه آباد شول. ډیره ښه خبره ده دا ډیره ښه خبره ده. دلته خو په سوشل میډیا کله کله داسې خبرونه راسي چې دې ځکه خلک کار شو هغه ځکه خلک کار شو نو تاسو علاقه وانه وزیرستان د قسمه دغه نه پاک تل کده چې گش مش کیږي دا نور خلک راخاره شي زی په زبانی بالکل چې ښکارا شي کنه یو مطلب څو ورځې نه بعد انټيليجنس بیس اپریشن وشي کنه مطلب چې کوم اپریشن وشي کامیاب شي کنه بیا ختم شي خامخا د روټین مطابق څه مومنت کیږي کنه او خو بیا هم ماشاءالله چې کوم فورسز دي کنه ځنه داسې علاقې وي چې کاروباري علاقې په وانه کې کنه مارکیټونه بازارونه دا کول اوسل بیا خلک انشاءالله خوشاله وي چې مطلب کاروبار وي روزګار وي او نو جون روان شي کنه. بالکل ډیره مننه وسیم خان تاسو وخت راکو د وانا او د وزیرستان میرعلی دا ټول علاقې تاسو مخې ترې په نظر کې دغه حال حواله ماته تیر ک سونو پختونخوا سره د خبرو اترو کول یو جهان مننه عزت مند اوسئ مهرباني دي. دا زموږ سره وسیم خان خبرې سره کولې د وانا نه وزیرستان نه او شکر دی حالات خدي کنټرول کې دي او بالکل کنټرول کې دي او دا د پاکستان د پاره د پاکستان د فورسز د پاره د پاکستان د قوم د پاره د بایس اطمینان د چې حالات شکر دی په کنټرول کې دي او خپ کنټرول کې دي او دا به نورم که خیر مستحکم کیږي او پاکستان فورسز او د پاکستان پاک فوج چې په بالخصوص کومه پالیسی خپل کړی ده چې رد عمل مغلطه کې ورګول پکای چې کوم د خلک را پاسي نو هغه ډیر کارګر ثابتېږي او داغه نتیجې به مخې ته راځي. نور خبره را سره ډېر دي خو یو کال را سره پلیک څوک دی ګورو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي صاحبه څنګه شکر دی دا روجو کې داسې کلار نه لکه چې روجه خو دی وایي کنه ما خو د لور سوکم ته جوړ کړه خو تاسو لکه چې و نه اورید نه ما اورید استاد طبيعت ډیر خراب کړي ته په زوکام باندې نه زه خو ټیک ټاک ما خو چې دلته کې رااله د سټوډیو ترانه نه وته نو بس یو طرف نه کش کلوش شروع شو او داسې لکه چې بس پته نه لګي څه چالو شنو ما زه بس ټیک ته دامه پکې تیر کونو
ما ویل زه ورته وایم دا ټلیفون مې تیزای کې دې دپاره وکړو مې ورته وایم چې ته قهوه ماوه خیر نه وڅښې او پیاله قهوه خو راته چا سپیشل رالېږلې ده نه او داسې ګلونه دي او چې دا ګلونه بس یو 2-3 دانې په چیو کې واچو دمې کې اوس کې دا کاونه نه یوازې دا چې نزله زکام به دې ټیکي اواز به دې صفای سینه به دې صفای او خوب بخه کې ما چې بس دا ماموته بیا دې موته هم به ګلونه خوري هم به کاویس کې هم به خوبونه کوي نو بیا څه کوو نور موږ د خدای څخه غواړو سبا وایي چې صورتحال څنګه دی روزي څنګه دی امن امان څنګه دی شکر دې ان شاء الله الرحمن چې امن امان هم خره او روزي خو دې باسین صاحب خبره مونږ سره مخې دی او مونږ هم سره خې نو مونږ سره خو ټول عمر خې خو باسین خو غره یو مخ نه خبره کوي کنه خو خبره روغه ده نو بس ورته وای نو ها جی خبره روغه ده خو اسی ګل صاحب زه مې دا کم کارو شروع دی کنه جی جی نو دا کار وسره مخکې نه پکارو لږ وختي یا زه ډیره درسته صبر اصل کې پاکستان فورسز او آرمی چیف او زمونږ مشرانو په دې باندې ډېر صبر او تحمل مظاهره کوله چې یاره گاوند دی او دا خبره بده نه خو خوله کنه خو بس نه پويږي بعض خلک بس په خبره نه رسینو نو دا وګوره ته دا خبره کوم چې هغه پښتو متل دی دا زموږ پیشو مونږ سميو کنه نو دا زمونږ فوج د لاسه جوړ شوي حکومتونه دي دا که نه دې خبره باندې نه پوهېږي دوی خو موږ ته دا زور راکوي چې تر ترټکه پورې به زمونږ ځوانه عمل دی که نه اوس راشه ولګوه جانډه ترټکه ولګوه که نه کم دی نه خواخوا د نور علاقه چې کم دی دې خوا پاتې کوي او مخکې زغلي اعظم صاحب به وایي مخکې زه خو په شا لارې ته ګورم که نه هغې خو مخکې روان دي نور علاقې پرېږدي او هغه د غارونو ځای ته ځي چې کوم دی کې غیر غارونه دي که نه نو زه شکر الحمدلله حالات ټیک دي زمونږ د سیکورټي فورسز تاوان لږ د سرونو کم شوی دی شکر دی دا شکر مقام دی جی او نو دا دې نه پته لګي چې پته نه ده علامه ټیک ده او زمونږ د تیل بیلم راورسېده پاکستان یو ملک دی را دې خلکو ته ویلو چې ګورې پاکستان یو ملک دی دا د الله د نوم د اغشتو ملک دی او دا انشاءالله چې ټول عمر نه آباد یو چې دی آباد یې موږ به آباد یو موږ به آباد یو که خیر انشاءالله دا قایم پاتې کېدو دپاره دا ملک جوړ دی که خیر دا قایم دایم وي او لګیا دی په بین الاقوامي ورورولۍ کې ځان له نوې نوې ځایونه او نوې نوې چوکۍ نیسي او ډېرې ذمه دارۍ اوچتۍ لګیا دی بالکل او دې کمال ته وګوره کنه چې نن دا هغه نه موږ تیر نه ورسېده پاکستان جنډې پې ولاړې او په هغه لار راغی چې لار په مرغۍ رپ نشي وایلی ګوره خوشحال بابا به وی که نه وي که بدرګه که محبت را سره نه وي یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک نو هغه هم دا ابنای حرم زه یادول که نه او که نه الله په فضل مونږ پیرامو او مونږ پیرالو خپل تیل هم راوړل او انشاءالله LNG به هم راشي او زمونږ معاملات په روانې که خیري انشاءالله نور صحت هم ښه دی جي فلیمانان صاحب دا ژوند دی اوس چې ډېر خوشحاله شو تاسو مو واورېدی که خیري او انشاءالله العزیز چې د اختر نه مخکې یو بل ملاقات هم وشي نو خوند به وکړي او څنګه ستاسو غاړې ته دغه څنګه دي روجې څنګه دي د صوبایي حکومت ریټ څنګه دی نه نو چې ګراني شته که نه غوښې مخې ارزانې کړي دي که نه هغه شانتې وړه ګران دي غوښې ګرانې دي غوښې ګرانې دي او سبزیات ګرانه ده چې هغه هم د کابل د تورخم کولو وې نو بیا به هم ګرانه وه نو فروټ خو دغه کینو چې کم دی نو هغه ښه دی چې زموږ خپل مقامي کېږي 13 خو صرف د پېښور نه چې کم دی د 80 میلیونو ډالرو چې کم دی کینو تلو او پېښور کې به چې کم دی نو په 200 نه په 300 روپیا باندې به ښه کینو ملاوېدو که نه او سخت کال خو ښه دی په 200 روپیا باندې ښه کینو ملاوېږي
ملاویږي دا بعضې شیزونه ښه دي دا بس دا به نورم خدای پاک ښه کړي خو خدای دې وکړي چې دا خلک زمونږ د دې ملکه پاک وي الله دې خیر له ورولي جي الله دې خیر له ورولي ډېره مننه ډېره مهرباني د کال کولو جي عزتمن شي دا زمونږ سره فلی منان صاحب خبرې کولې او خبرې په ټوکو کې کوم زمونږ پیژنګالو خلک دي ای په ټوکو کې خبرو کې د کار خبرو کې او د کار خبرې دا دي چې دا پاکستان د قائم پاتې کېدو لپاره جوړ شوی ملک دی او دا زمونږ وطن دی په دې باندې زمونږ ځوانان زمونږ فورسز زمونږ افسران سرونه قرباني شهادتونه ورکوي نو دا خو به ان شاء الله قائم وي د دشمنانو چې څومره منسوبي دا ټول ملیامټ کیږي ختميږي خاوري کیږي به نو دا د خلک خپل خاطر جمع ساتي چې نه دلته به نقصان وشي ځکه ټیک ته وختي تور نقصان کیږي په جنگ کې مړی کیږي نو هغه ته موږ تیار یو خو دا چې بیا جواب ته به خلک ځان ټینګي او ګرانه ده چې د پاکستان د فورسز جواب چې کوم دی هغه ان شاء الله په دې حاضر وخت کې په دې غیر چاپیر علاقه کې سوکم هغه د جواب وی داسې آثار ډیر بدل دي بلکې اوس خو پکې دا خبره کیږي چې زمونږ د ټیکسټایل چې کومه انډستری و کومه ډالر به موږ ته $12 ارب راتلې هغه زمونږ په دفاعي انډستری کې او په جهازونو د ټینکونو په خرڅولو کې هغه انډستری لګیا ده بدلیږي او لکه شانتي موږ مستحکم شو ټیکسټایل خو مشهور دي د پاکستان هغه به ان شاء الله روانه وي او دا به روانه وي نو دا 50 ارب روپو ډیلز چې کوم دي مختلفو ملکونو سره پایپ لاین کې دي او هغه سره به د پاکستان تقدیر هم بدلیږي د خلکو حالات هم ښه کیږي او د پاک فوج او د زموږ چې کوم هیوی انډستریز دي د دفاعي آلات او سازو سامان هغه هم چې کوم دي مخ په وړاندې دي په ترقې باندې وزي او دنیا کې د پاکستان یو دھاک لګیا دي کینی او لوی ملکونه خواهش کوي چې د پاکستان F-17 تھنډر جازونه JF-10 جازونه ټینکونه میزایل او نور ټیکنالوژي هغه واخلي خپل ځانونه پای کې په امن او امان کې سعودي عرب سره زموږه معاهده ده د خیر سره او بیا آرمی چیف په دې د ایران په جنگ کې ډیر نازک موډونه راځي او دنیا خو لګیا ده جنگ هم کوي منصوبې هم جوړي سازشونه هم کوي او مختلفې حربې هم استعمالي او آرمی چیف یو دوره وکړه او دا غږی کې نه واځي چې د سعودي عرب او د ایران تعلقات سم شو بلکې ایران باقاعده معذرت هم وکړو او هغه د جنگ یو لوی فساد چې کوم هغه الله پاک رپده پکو د آرمی چیف په کوششونو باندې هغه سيزونه ډیر زیات خشونو خبره سره نورم ډیری دي او د طالبانو د حکومت د منفي رویه په وجه باندې د امریکای ډیر سخت رد عمل روانه په غیر سره خبره تر کوم خو کال را سره بل څوک په لیک باندې موجود دي چې څوک په را سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه جانس په خبر نه خبره کوم جانس خان صاحب په خیر علي هر کله د توایمه الله کرم دی جی دواره تاسو سبا وای جناب بس وای خدا چې الله دې موږ په ملک رحم وکړي امين امين او خدای دې موږ دشمنان ټول تباہ کړي او دا ځینې زموږ رونه په پاکستاني FM چینلو ناشتي او د افغانستان نمائندګي کوي بس نه پوهیده او غرض دی نو زه دا غي ملي ټلویزیون مورم ریډیو مورم چې دای سو نو غي مونږ ته کوم الفاظ استعمالي اذن نه بیانول ګوره جانس خان صاحب بشرام خبره کوي وې د لوخي نه هغه شی تويږي کم چې پکی وي کنه نو دغه شانته ظرف ته دغه شانته سوچ دي نه غیر کومه خبره راځي کنه هغه خو د قدر او د عزت خبره خو ګرانې دي کنه بالکل دی خو چې هغه ته زموږ رونه پته نشته په دای څه چل دی چې دوی وي دا هیڅ ته زموږ رونه دي مسلمان او چې هغه زموږ متعلق څه نظریه ساتي زموږ دشمنانو سره ملو دي کنه نو دا خو د افسوس مقام دی چې مسلمانان خو دي موږ د منو سلويخ کال 15 کال دلته تیر کړ او اوس نن چې هغه زموږ خلاف د افغانستان ملي ټلویزیون ملي ریډیو دا ارش پاور مدیره لپاره چې دوی زموږ متعلق شوی یا نو ډیر بد وای کنه نو ډیر بد او چې کوم زمارونه دلته نه پروګرام کوي نو هغه څه په ډیر خپه شم چې افسوس دی چې هغه زموږ متعلق شوی نو دا ځینې ویل پکار چې دا موږ رونه دلته نه کوم خبره کوي چې دا لیګل نه دی پکار یا دا نه دی پکار کنه نو بس دا خو ګور هر څوک خپل ډنګي کنه دا داسې نه پکار کمی چې د قومي مفاد او د خارجه معاملاتو کمی پالیسي هغه کې خو یکسانیت پکار دی چې ټول موږ په یو خبره کوو کنه جی بالکل هغه ټول زموږ عوام او دغه چینل زموږ خلاف کوم
الفاظ استعمالي دا نه بیانولو دي نه بیانول ټیک وایي جی خو بس د افسوس مقام دی چې زمونږ په ځینې وروڼو څه چل شوی دی زه په دې نه پوهېږم د زړه سره بس څه چل شوی دی خو ښه پوهې نو خو بس غل خو ټول کلي ته معلوم دی خو څوک غږ نه کوي او بله صحیحه دا خبره ده زمونږ وروڼه تجارت خبره کوي که نه جی جی تجارت زما د هغه یتیمانو د کونډو دغه نه ښه نه دی ټیک ته خېټې پورې به کاڼي وتړو خو چې په مونږ دې خوا نه حملې نه کېږي دې ته دې غاړه کېږي تجارت به آزاد شي مونږ خو دا نه وایو مونږ خو په حق کې یو خو جنګ نه دی پکار که نه مونږ خو وایو چې ښه دی تجارت او جنګ هم نشته که نه مونږ خو جنګ هم نه کوو که نه مونږ باندې خو هېڅ به هېڅ حملې کوي که نه هېڅ به هېڅ هم وژني هېڅ به هېڅ چې په دغه شپه زه تراونه رالم او چې ما دغه آن کړو په 55 مقاماتو زمونږ همدی اټیک کړی و دا حال دی جي زمونږ چینل بیخي خاموش او دی ویل تم دا وکړل دلته خو دروغ وایي لکه دا دوه درې پراپګنډې کوي پراپګنډې کوي دروغو کې دا دوه درې ګروپ ډېر دي یو انډیا یو زما د ملک یو سیاسي جماعت او یو د افغانستان دنیا کې دی نه غټ دروغجن نشته خیر د لړ ستړی کړی دی ښه خو نو خو دې سره سره سرچ کوم سپیکینګ نوکري کړې ده او چې ته کله نوکري وکړې نو موږ به ټوله دنیا چکوله په چینل او په دغه چې سره روان دي څه کېږي نو تر اوسه هماغه عادت دی عمر خو تقریبا 65 نه نه دا ستاسو صحت هم ماشاءالله ښه یو دی چې په فورس کې څوک پاتې نو دغه سوچ هم پځوي بالکل جی الله دې صحت درکړي والله پاک هم کامیاب لره پېښور کې د امن او امان څه صورتحال دی او د ګرانۍ څه صورتحال دی صوبایي حکومت څه وایي ګرانۍ خو دې ښه ډېره ده او د امن او امان خو چې صوبایي څوک یې ذمهوار دی تپوس نه کوي هغوی د هغې په بده نوم نه اړي که نه مونږ ته د MP دور هم یاد دی چې د هغې مشرانو خپل سرونه قربان کړ دې قوم دپاره ډېر ښه خلک پکې لاړل ډېر ښه زه ورپسې ډېر ښه یم خو دا خواران زمونږ باندې حمله وشو خو دی په بده د هغه خلکو نوم هم نه اړي نو پته نشته چې دی مجبوري څه ده زه خو په دې نه پوهېږم نو به دا وطن سره د محبت مختلف سټیجونه یې که نه او څوک بس وي دغه لمور وي د کندو په شا جاړي که نه او که نه اوس چې زمونږ کوم سیټ اپ دی دا د خدای یو 40 کاله داسې پراولي نو زمونږ د ملک حالات په ډېر بهتر شي ښه نو بس ټیک ده ستاسو سوچ دی ستاسو فکر دی او ستاسو دعاګانې بس کوئ چې څنګه ستاسو خوښي او ډېر ښه سیټ اپ دی په بین الاقوامي دغه مزاج جوړ دی په دغه باندې جوړ دی مونږ ته مخکې چاړو د انسان په نظر دنیا کې نه کتل دا خبره خو صحیح ده نن سبا زمونږ ډېر ښه پوزیشن دی خدای دا خلک کامیاب کړي زمونږ حکومت دی رفاقي او د فوج مشران دي دا ډېر بهترین خلک دي ښه جي ډېره مهرباني ډېره خوشحاله اوسئ نور څه وایې جي بس جی خوشحاله باشه ډېره مننه عزتمند ډېر وخت مې تا کال نو کړی نه په کار ده که نه زه هم په تمه وم چې مې خدای دې خیر وکړي چې دا خلک بس روژې مې او تراویح وي نو موږ وایي چې کېدای شي بس زما یو ورځ صاحب جوړه جوش کړی و ښه جي ښه تا ته ما یو دوه درې دغه مخکې کېښول نو ته هغې باندې ونه رسېدې تا وی ته غلط لاړې وه ما د سینې د درد نه خبرې کولې ډېر وخت مخکې ما یو کال کړی و ښه جي ښه نو زما خو دا عادت نه دی چې چاته داسې خبر وکړم خو بهرحال انسان دی کېدای شي څه سهوه شوي څه غلطي شوي خفه کېږی ما او دی چې بس خبرې کوو نو خیر یو بل به اورو که نه مونږ هغه خبرې کوو چې نه چاته کنځل وي صاحب نه په کار نه دا پښتو شان نه دی هغه بدې خبرې دي دا پښتو شان نه دی او که زمونږ افغاني وروڼه کوي نو کله راته تورمخي وایي او کله راته څه یا د هغوی خپل شان دی د هغوی خپل هغوی به چېرته کتاب کې لیدلي وي که نه چې مسلمان ته داسې خبرې کوو هغه بس هغه مونږ نشو ویلی طنز کوې که نه خوځښه کوې بس ټیک زه خوشحاله آباد اوسئ خوشحاله آباد اوسئ دا جانس خان صاحب او ګیله مو کړه په سر سترګو ګیله جانس خان صاحب موږ هم بس یو مخه وي شل خبرې په مزغو کې ګرځي نو که داسې خبره شوي نو بس خیر یو بل سره خو به ګوره اوږه ښکته کړو غاړه به پستو نو خبره مې دا کوله چې په افغانستان کې په طالبانو باندې د هغې په رژیم باندې نن د امریکې د وزیر خارجه ډېر سخت ټویټ راغلی دی بیان راغلی دی چې دا خلک د سم شي چې کوم د دوحه معاهدې لاندې هغې ته امریکا کومې پیسې ورکوي کومې ډالرې ورکوي په اربونو ډالره هغې کې د
کمې کولو خبرې هم شروع دي او دا هم وایي چې کومې پالیسۍ په کومو خبرو باندې اتفاق شوی د طالبانو حکومت هغه په افغانستان کې نه عملي کوي او هغلته کې حالات چې کوم دي هغه ورځ په ورځ باندې خرابېږي او د دهشتګردانه سوچونه چې کوم دي او کارونه چې کوم دي هغې ته تکیه ورکړل کېدي شي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د پاکستان فورسز د پاکستان حکومت بیا کولې او د خلکو ته مخه ته کېښودې او نن انټرنیشنلی په بین الاقوامي فورمز باندې او د امریکای شانتي د لوی ملک وزیر خارجه د بانګ دوحل دا خبره کوي چې دغلته کې دهشتګردانه کاروایانې کیږي. نو اجمل خټک صاحب به ویلي چې اوس ټول خلک د هغې محبوبې سندرې وایي خټک چې به د ځان سره ستایله کله کله نو موږ خو مخکې نه وایو چې همدغه شانتې ده خو چا به ومنله چا به ونه منله که چا به ومنله نو عمل به یې پې ډېر ونه کړو یا بیا هغه شانتې زور ورنه کړو دا چې خپل د هر ملک خپل مفاد وي نو هغې کې دغه ملکونه هم شامل دي. خو بهرحال اوس هغې په خپله باندې دا خبره کوي چې دا معاملات چې کوم دي ټیک نه دي روان او افغانستان حکومت چې کوم دي هغوی بین الاقوامي ورورولۍ کې او په بین الاقوامي تعلقاتو کې خپلې ذمهدارۍ نه سر کړي. دا خو یو خبره شو. بل خو د هغې یو ترجمانه چې کومه ده یو محترمه هغه خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکایان سفر بالکل بند کی بالکل بند او هغې ته اډوایزري جاری کړې ده د امریکې د حکومت له طرف نه او د هغې 4مه درجه چې کومه ده او دا پوهانوي چې دا 4مه درجه اډوایزري چې کومي دا بالکل اخیرنۍ وي یعنې ډېره سخته وي چې بالکل دغلته کې سفر مه کوئ او په کوم ځای کې چې بس همغلته کې ښخ پاتې شئ یا وځئ د دغه ځایونو نو هغلته کې د امن و امان حالت دغه دی او دا بین الاقوامي توګه باندې چې حالات د یو ملک خلاف داسې شي نو دا ډېرې سختۍ طرف ته ډېر د بدو شپو ورځو نشاندهي کوي. نو که مودي په اسرائیل کې د پاکستان خلاف سازش کوي او بیانونه ورکوي که زموږ په ګاونډ کې نور خلک د پاکستان خلاف سازشونو کوي که انډیا دلی ته لاړ شي هغلته کې خبرې او کسی پیسې جوړې کړي نو دا به هوایي ثابتېږي انشاءالله العزیز ځکه چې د پاکستان قوم د پاکستان ملک د پاکستان حکومت د پاکستان فورسز د پاکستان انټيليجنس ټول په دې یو خبره باندې یو خلو یو اتفاق لري چې اول پاکستان بیا بنور خبرې کوو. موږ خپلو کې لاندې لګو باندې لګو ټیک ده هغه زموږ کورنۍ خبرې دي او ځینې خلک خوشاله دي ځینې خلک نه خوشاله. په جمهوري حکومتونو کې هم دغه شانتي وي. امریکا کې دغه د زیاتره خلک خفه دي او ډېر خلک دي چې هغې لګیا دي. دا په ګڼو ملکونو کې چېرته چې جمهوریت کېږي هغلته کې دا عامې خبرې دي او دا دونه د تشویش خبره نه ده. خو چې بین الاقوامي توګه باندې یو ملک یا یو حکومت رژیم ویل شروع شي او هغه د هغې په کارکردګۍ باندې ګوتې او نیوکې شروع شي دا بیا د خطراتو طرف ته اشارې کوي او اشاره ماته مو شوله چې د پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی نو خبره خو به منو ځکه چې که ژرنده د پلار ده خو په وار ده نو د پروګرام وخت سر ته رسېږي. تر بله پروګرام هم په لوی الله سپارو د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ.